افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې نامعلومه وسلوالو د یو نی په دکان ډزې کړي او هغه ته ګواښونه کړي چې د خلکو حجامتونه بنه کوي. پولیس وایي چې دا پیښه د چهارشنبه په شپه د خیبر ضلع په جمرو سیمه کې رامنځته شوې، خو هیڅ یوې ډلې یا تن د دې پیښې ذمہواري په غاړه نه ده اخیستې. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو او د سیمې مشرانو د سخت دریځ په دې عمل اندېښنې ښودلې او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې د پیښې پلټنې وکړي او په دې کې د ککړو کسانو په ضد د ګامونه واخلي. د خیبر ضلع چارواکو ویلي چې چهارشنبه په ماښام په موټر سایکل سوارو نامعلوم وسلوالو د احسان ابوبکر نوم یو نی په دکان ډزې کړې دي، خو په دې ډزو کې چاته زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي چې تر ډزو وروسته د دوه کسانو نی ته په ورکړل شوي یو لیکلي چټۍ کې هغه ته ګواښ کړی دی چې د ګیرې خریلو او حجامتونو نه لاس واخلي، یعنې د سختو نتیجو سره به مخ شي. د جمرود تاڼې د پولیسو مشر د دې پیښې د پخلي په ترڅ کې ویلي چې پولیس د پیښې پلټنې کوي، خو لا یې څوک د یادې پیښې په تړاو نیولي نه دي. پاکستان کې د بشري حقوقو د غیر دولتي سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان غړي منظور افریدي وایي چې ضلعي انتظامیه او پولیسو ته په وخت د داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل وي. ګینې تنلاریتوب تمایله عناصر به سیمه کې نور هم زړور او تنلاریتوب ته مایله شي. پروس کال هم پیښور سره پیوست 400 ضلع کې د سیمې یو نی ته د ځینو کسانو لخوا د حجامتونو نه د لاس اغستو خبرداري ورکړې شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د 13 اګست په میاشت کې په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ جوړېدو راپدې خو پاکستان کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو په فعالیتونو او په بریدونو کې اضافه لیدل شوې او څېړونکي وایي چې افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ سره د دواړو هېوادونو سرحدي سیمو کې یو وارې بیا د توندلارو فعالیتونه سیوا کیدی شي. د خیبر ضلع حکومتي ګوند سره تړاو لرونکي د پاکستان د قانون سازي اسمبلی غړي ښاغلي اقبال افریدي وایي چې افغانستان کې طالبانو د حکومت جوړېدو راپدې خو سیمه کې د توندلاریتوب پیښې په زیاتېدو دي. هغه دعوه کړې چې دنه په خپله هم د ټیلیفون او خطونو د لارې نامعلومه کسانو څو واره قلم غوښتي دي او ګواښونه ورته کړي دي، خو هغه وایي قانون په ځای کوونکو ادارو دغه کسانو په ضد ګامونه اخیستي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد هم منلې وه چې په پیښور کې خلکو ته د قلم غوښتنې لړۍ یو وارې بیا پیل شوې ده. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.